پاکستانی رسنۍ وایي چې په نخښه مای پاکستان کې تحریک انصاف ګوند لخوا شو قهرجن احتجاجونو کې تشدد او وړګړي درامینسته شو پیغو را پدې خو پولیسو د خیبر پختونخوا تر 800 زیات کسان دغه پیغو کې د لاس لرنې په تور نیولې دي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان داوا کوي چې د نخښه مای د احتجاجونو را پدې خو د ګوند تر 2000 زیات فعالین نیول شوي دي خو د هیومن رائټس واچ بیا د نیول شو کسانو شمیره 4000 خودلې ده په نخښه پاکستان کې د غبن په یو دوسیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو نه وروسته دغه ګوند فعالینو په ګر خیوات کې خارجن احتجاجونه کړي او دولتي او پوځي ودانو ته د ورونو لګولو ترڅنګ امنیتي ځواکونو سره نښته خوم کړي چې ګڼ شمېر کسان پکې وجل شوي او جوبل شوي د پاکستان پوځ حکومت د نخښه مای پیه او پریکړه یې کړې ده چې د پیهو کې د لاس لرونکو او د دې ترشا د ولاړو کسانو په ضد به پوځي عدالتونو کې مقدمه چلولی شي دا مخالدګر خیوات د نن د پولیسو لخوا تحریک انصاف د فعالینو د نیولو لړۍ دوامدار ده او دغه ګوند د مهمو مشرانو ترڅنګ په زرګونو فعالین پولیسو نیولي او زندانونو ته چولې دي جیو ټي وی وایي چې په خیبر پختونخوا کې هم د نخښه مای د پیو پترس کې ترهګری 13 مقدمه درج شوي او 809 کسان نیول شوي دي د پولیسو لخوا ترهګری په درج کړل شو د مقدمو کې تحریک انصاف ګوند په خواني صوبایي وزیران او د اسمبلی په خواني غړي هم شامل دي د جیو په ریپورت کې ویل شوی چې پیښور ریجن کې 15 کوهاټ ریجن کې 4 او مردان ریجن کې ترهګری د پاولاندې 3 مقدمه درج کړل شوې دي هم دغه شان د پولیسو ریکارډ ښایي چې تر اوسه د مقدمو کې د پیښور نه 218 مردان نه 214 او کوهاټ نه 114 کسان نیول شوي دي پولیس چارواکي وایي چې په مقدمو کې نامزد کړل شوی په خواني صوبایي وزیران او د صوبایي پارلمان په خواني غړي د گرفتارۍ نه پټ شوي دي او پولیس د خغوی د نیولو په خاصه کې دي د پاکستان د پوځي حکومتي مشران نه راجوړي د ملي سلامتۍ کمیټې پریکړه کړې ده د دې منصوبه سازانو او ترشا ولاړو کسانو په ضد به پوځي محکمو کې مقدمه چلول شي د پوځ سرلښکر جنرال عاصم منیر د خالیه چهارشنبه پروز ویلو چې د مای په نخښه سرکاري ودانو ته د زیان رسول لپاره پلان جوړونکو پارونکو خصونکو او ترسره کوونکو خلاف د پوځي قانون او آفیشل سیکرټ ایکټ په بنیاد مقدمه پیل کړې دي عالب خان شیرپو دلبر نیوز 400 پاکستان